بسم الله الرحمن الرحیم. ایمل ولی خان صاحب اکثر داسې الفاظ استعمال کی چې علماء کرام خفه شي. نو ډیر جهتونو باندې د گفتگو ضرورت ده. لومبه خبره دا ده چې نشل پاټه ول څوک دي. باچا خان صاحب چې دی کوم مشهور زنګ بزرگ ولی په خپل کتاب کې لیکي چې زه د دیوبند د مشر استاد محمود الحسن صاحب رحمت الله علیه وی داغه نه ما لاسنی وکړی و، داغه نه زه بیعت وم. نو بیعت څوکي الله ولا څوکي دا الله ولا خلقو او هغه مطمئن نظر چې نو هغه سو انګريز وهلو، انګريزانو دی خلاف لیکل کړی دي او دا د هغې باغیانو. بیا هلته موږ هندوانو سره اوسېدو، نو څه علما کرام او دی کانګرس سره چې بهی 200 کاله موږ په دې پاک و هند حکومت کړی دی، نو آینده هم څنګه حق دی؟ دا زموږ ځای دی. دی د کوم ځای نه راغله؟ ایسټ انډیا کمپنۍ د کوم ځای نه راغله؟ بهرحال نو دی جهاد وکړو او پښتانه رونې راجمع کړل چې یو ځای شو او یو ځای کېږو که نیرو کېږو او یو طاقت جوړ شو. سوري څوک دی؟ غوري څوک دی؟ محمود غزنوي څوک دی؟ ابدالي څوک دی؟ دا پښتانه دي. پاک و هند چا فتح کړی دی؟ محمود غزنوي پښتون دی، مفتی مو عالم مو. لومبې د دې چې کوم بنیاد دی هغه په بیعت، په پښتو، په اسلام او په غیرت دی. دی به د قدر جامې نه چولې خامتا ولې چې د انګریز د فیکټرۍ جامې هم نه چولې. بهرحال دا خو دی بنیاد دی چې زمانه تیریږي کمزوري راځي، نو دی کې هم کمزوري راغلی او علماو کې هم کمزوري راغلي، ټول مونږ کمزوري. خو بهرحال نهل پاټۍ والا د خپل بنیاد ته وګوري. ستاسو مقصد د پښتون استحصال چې کوم کیږي د هغې مونږ خیال وساتو. غریب تباه دی، ستاسو جمله ټیک ده، خو ستاسو پاټو کې هم غریب تباه دی. خفه کېږئ مه. نو ستاسو بنیاد سره لومبې دې ته وګوره. خو چې زمانه تېرېده نو دې کې داسې کسان وردن نه شو چې هغه ایتیسټ او سیکولر نظریات والا کسان، داسې کسان پکې وردن نه شو. لږ مشران او ډېر ځوانان ځان ښیي نه، خو نظریات د ایتیسټ او سیکولر دي. اگر چې د الله رسول نوملي، ولې پښتانه مسلمانان دي، اخوا عالمان هم ډېر دي، بې پرېدي نه. زمونږ علاقه کې یو زنګ پښتون ملګرو نه ما ورته ویله ډنګ ټکور د خپل ځای کې پرېږدی، دا مه کوئ. نو ما ته دا خو زنګ ثقافت دی. اوس دا جمله چې ده که نه، یو طرف ته اسلام دی او بل طرف ته څه دي؟ سیکولریزم، ایتیسټ. نو دا خبره وکړه، خو دی ښه د نظریې تحت کړی چې دا زنګ ثقافت دی. نو دا خو هغې خبرې کوي. که مونږ پښتو منو چې مونږ پښتانه یو، نو د ښځې لپاره یا کور دی یا ګور دی. آیا په دې زنګ عمل شته؟ نه. اجمل خټک صاحب یو پیر جدا شو، دا د ملا فتوا نه زه بیا راشم، او بیا راغی او د پښتنو د ښځو، د عامو ښځو د حقوقو عهده واخیسته. چا نه؟ د هغې نه. نو چې کوم کفریه طاقتونه دي وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں ان کے تھنگ چې دی څنګه ګمراه کو. د کافر په نظریه کې د ښځو څو حقوق دي؟ بې پردګي، فحاشي. او چې د هغې موږ سره براهان شو نو څه به کېږي؟ زموږ ښځې به کم خوځي. نو هغه کسان نشل پاټۍ کې چې درانه پښتانه دي او مسلمانان دي او 15 وخته موږ لکه بلور صاحب سره زما تعلق شته،
پنځه وخته مونځ، تهجد، تلاوت په مزه مزه مونځ. د عالمانو نه ښکلې مونځ کوي، غلطۍ هغه کې هم شته، ما کې هم شته. هغه کسان دي پوهېږي چې بھئی د تاسو داسې خبرې مه کوئ، ضرورت څه دی؟ بس تاسو صرف د پښتنو د حقوقو خبره کوئ، او داسې خبره چې هغې کې عصبیت نه وي. ټول زموږ وروڼه دي، موږ ټول وروڼه یو، خو که موږ سره استحصال زموږ کېږي نو د هغې پر موږ منډه تړوو. تاسو وهئ، موږ به هم وو، تاسو هم وهئ، خو کله هم داسې خبره مه کوئ چې هغه د خدای پاک ستاسو نه خفه شي، یا چې د الله رب العزت کوم حکم دی د هغې خلاف تاسو خبره وکړئ. که تاسو ځان ته مسلمانان وایئ او پښتانه وایئ نو بیا داسې خبره نه کوئ. مولیان داسې او دا مولیان داسې مه وایه. د مولا نوم وایه نو بیا ټیک ده، وایي دا غلط کار کړی نو بیا هم ټیک ده، دا خبره ټیک ده. خو داسې اسلام یا مولیان داسې خبره مه کوئ، دا بیا مطلق خبره شي، بیا ډېره غټه ګناه میلاویږي. الله دې موږ ته سمه نصیبه وګرځوي. بهرحال ما ځکه دا خبرې وکړې چې ډېرې سختې ویډیوګانې د عمل خلاف راغلې، نو ما ورته صرف دا وویل چې تاسو خپل بنیاد ته وګورئ، او تاسو د پښتنو مشران ځان ګڼئ، نو ستاسو مشر څنګه و؟ د اسلام مطابق او انګریز یې والی و. اوس تاسو څه کوئ؟ او بل د پښتنو چې کوم متلونه دي په هغې کم از کم تاسو عمل وکړئ، ستاسو کورنۍ او ستاسو خلک، نو دغه اسلام دی. اسلام څه دی؟ د پښتنو متلونه، د پښتنو متلونه څه دي؟ اسلام دی. په دې تاسو عمل وکړئ، نو داسې غلطه خوله تاسو مه خوځوئ، بده خبره ده. د الله نه ویرېږئ، اسلام مطابق خپل عمل ساتئ او د ګناه نه ځان وساتئ. یو کس باندې تکلیف راغی، هغه باندې خودکش حمله وشوه او دلته ته ورته خبرې اورئ، څونه افسوس خبره ده. یو عالم قتل شو او ته ورته خبرې اورئ، بده خبره. داسې مه کوئ، داسې نه کول پکار. الله دې موږ ته سمه نصیبه وګرځوي. موږ هم داسې خبرې نه کول پکار. خودکش حملې خلاف ما کتاب لیکلی دی، اردو کې او انګلیش کې دواړه چاپ شوي دي. په خپل ځای ټیک خبره ده، خو داسې خبره هرګز تاسو مه کوئ. تاسو نه ډېرې ګیلې دي د علماء کرامو چې تاسو اکثر داسې الفاظ استعمال کوئ چې ډېر نقصان هغه وکړي چې تاسو په خپله دا کوئ، که څوک یې درته ووایي، که دا تاسو د ایجنډې تحت لګیا یې، داسې مه کوئ. الله دې موږ ته سمه نصیبه وګرځوي.